ایزی پیسه اکاونټ به څنګه جوړو؟ زیات تر ملګرو سره خو ایزی پیسه اکاونټ آلریډي شته، خو که کومو کسانو سره اکاونټ نشته او ځان له اکاونټ جوړول غواړي په خپل موبایل کې، نو د هغې طریقه تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. نور که څوک ملګري داسې هغوی تاسو نه تپوس کوي چې زه اکاونټ جوړوم، نو دا ویډیو شیر کړئ، هغوی سره ورسینډ یې کړئ ورته واتساپ باندې یا فیسبوک باندې مسنجر باندې. همدې کې ټوله طریقه ده، ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. ځان له په خپل موبایل کې ایزی پیسه اکاونټ کولاو کې طریقه کار څه دی؟ موبایل سکرین کې وګورئ. ټول نه اول به پلی سټور ته لاړ شئ او دا ایزی پیسه اپ په ځان له انسټال کړئ. ایزی پیسه اپ د پلی سټور نه انسټال کړئ. اپ چې تاسو انسټال کو هغې نه بعد کم سیم باندې چې تاسو ایزی پیسه اکاونټ جوړوئ، نو یاد ساتئ چې دغه سیم تاسو سره په دې موبایل کې آن وي، دې موبایل کې پروت وي. په بل موبایل کې چې پروت وي نو بیا ګورم کار نه کیږي، چې دغه سیم تاسو سره په دې خپل موبایل کې دننه لګېدلی وي، آن وي. دلته کې به بیا ورکړئ د موبایل نمبر. د موبایل نمبر به انټر کړئ چې کم نمبر باندې تاسو ایزی پیسه اکاونټ جوړول غواړئ، هغه نمبر دې ځای کې انټر کړئ او نیکسټ به ووهئ. نیکسټ چې ووهئ، اوس به دې تاسو ته یو او ټي پي رالیږي، خو یاد ساتئ چې دا او ټي پي داسې او ټي پي نه ده لکه څنګه چې واتساپ والا 6 انچې راولیږي یا ایمو تاسو کولاوئ نو یو 4 انچې راولیږي، هغه پکې تاسو انټر کړئ. بالکل نه، دا داسې او ټي پي نه. دا داسې او ټي پي لکه څنګه یو اوږد لینک چې وي، داسې ډېر شی اے بي سی ګډ وډ 1 2 3 داسې الفاظ یې پکې چې هغه یو داسې او ټي پي نه ده چې تاسو هلته وکته او دې ځای کې ولیکله، هغه داسې او ټي پي نه. بله خبره ده چې دا او ټي پي اول تاسو ته ما ووایي چې سیم ستاسو موبایل کې لګېدلي، دا او ټي پي راشي، دا اټومیټک دا اپ راوچتوي. ستاسو له څه ځای نه د میسج نه د کاپي کولو یا بل ځای کې د زده کولو او بیا دغه ځای کې د لیکلو ضرورت نشته، دی اټومیټک راوچتوي. که چېرې تاسو ته موبایل سکرین باندې اپشن راغی چې یاره دې له اجازت ورکړئ چې او ټي پي اټومیټک الاو شي، نو هغه الاو اجازت ورکړئ. او ټي پي راله، او ټي پي دې ځای کې انټر شوه، هغې نه بعد چې تاسو نیکسټ ووهئ، تاسو ته به دا پیج راشي. دلته به یې لیکلي چې خپل شناختي کارت نمبر درج کړئ. دا ګوره تاسو کتی شئ، جدا جدا خانې دي، دې کې به شناختي کارت نمبر درج کړئ. شناختي کارت نمبر تاسو ولیکئ، بیا به ووهئ نیکسټ. نیکسټ چې ووهئ نو دې ځای کې زیات تر کسان غلطیږي. دلته کې لیکلي دي چې ډیټ آف ایشو درج کړئ. په دې شناختي کارت باندې یو ځای کې لیکلي دی، تصویر کې تاسو ته ښکاري مو، اردو کې لیکلي تاریخ اجرا، انګلیش کې ورته لیکلي ډیټ آف ایشو. دا تاریخ کم تاریخ دی؟ دا ستاسو تاریخ پیدایش نه دی، نه دا ستاسو د شناختي کارت د ختمېدو ډیټ ایکسپایر ډیټ هم نه دی. دا تاریخ اجرا دی، په کم تاریخ باندې چې نادرې والا تاسو له دا کارت جاری کړی دی، په کم تاریخ چې تاسو شناختي کارت جوړ کړی دا هغه تاریخ دی. ډیټ آف ایشو یا تاریخ اجرا ورته ویلی شي. نو دا تاریخ به تاسو دې ځای کې انټر کړئ. لومبۍ خانه کې ډیټ دی، دویمه خانه کې منت میاشت کومه وه، درېیمه خانه کې کال کوم کال کې. هغې نه بعد لاندې لیکلي دي ویریفای پام نادره. د نادرې نه ویریفای دکه بټن باندې به کلیک کړئ. دا چې تاسو کلیک کړئ، نادرې والا اټومیټک دا چیک کړي چې آیا دا شناختي کارت نمبر او ډیټ آف ایشو دا صحیح دی او که غلط دی. که دا صحیح نو تاسو ته به مخې ته نیکسټ بل پیج کولاو شي. د بل پیج کې تاسو نه نادرې والا یو سیکیورټي تپوس کوي، لکه یو خفیه تپوس تاسو نه کوي، هسې دي چې کول لپاره دا تپوس کوي چې آیا دا کس دلته په خپله حاضر دی او که نه بل څوک چې ته په 2 نمبر طریقه د ده شناختي کارت باندې ځان له اکاونټ جوړوي. نو دلته تپوس کوي، لکه دا ځای زما نه تپوس وکړو چې شناختي کارت کې ستا ډیټ آف برت څه دی. نو تاسو کتی شئ 3 ډیټ آف برت یې لیکلي دي، په دې کې یو صحیح دی او دا 3 غلط دي. یو صحیح کم یو دی، هغه خو به ما ته لازمي پته وي ځکه چې زما شناختي کارت دی، او یا په شناختي کارت لیکلي وي تاسو هغې کې وګورئ چې ستاسو ډیټ آف برت څه دی او دې تاریخونو کې وګورئ چې کوم یو پکې یو شان دی، هغه به سلیکټ کړئ. هغه چې سلیکټ کړئ بیا به ویریفای لاندې بټن ده، ویریفای باندې به کلیک کړئ. ستاسو اکاونټ تقریبا جوړ شو. نیکسټ به تاسو ته دا پیج راشي. دلته به یې لیکلي چې ځان نه د خپلې مرضۍ پن کوډ انټر کړه. د خپلې مرضۍ د 6 انچو کوډ دلته ولیکه، د 5 انچو سوري د 5 انچو کوډ. دا 2 خانې دي، 2 پټۍ دي لاندې او باندې. دې کې په دې یو پټۍ کې به هم تاسو 5 انچې کوډ داسې کوډ ورکړئ چې کوم بیا د مستقبل کې تاسو ته یاد وي. داسې انچې هسې نه چې په توک داسې انچې ورکړئ چې په هغه سات تاسو بیک شئ او بیا ورته یاد نه وي چې یاره ما ولې څه ورکړو. نو داسې انچې ولې ورکړئ چې هغه بیا تاسو ته یاد وي. او بله خبر دا چې ډېرې اسانې انچې مه ورکوئ، لکه 1 2 3 4 5 یا 5 1 یا 5 صفرونه، داسې کوډ مه ورکوئ. لږ مهرباني وکړئ چې داسې لږ انچې چې لکه څه مختلف مشکلات خو پکې څه ناصحي که نه، چې یو عام کس خو نشي ویلی چې یاره 1 2 3 4 5 به یې نو دغه وله ورکړه. داسې نه، یو لږ ورته ګران ورکړئ، خیر دی.
صحیح شو. دوه پټۍ دي، بهرنی پټۍ کې چې کوم کوډ ولیکئ نو په دې دویمه کې به هم اکه کوډ ولیکئ د تصدیق دپاره چې دا کوډ ما 2 ځله ولیکو. دا زما د ایزي پیسه پن کوډ شو. پن کوډ انټر شو، لاندې دغه اوکې بټن دا به ووهئ. پن کوډ ستاسو کوډ کریټ شو، کوډ جوړ شو. ایزي پیسه په سکرین به تاسو ته دا آپشن راشي کانګریچولیشن ستاسو ایزي پیسه اکاونټ کولاو شو. بیا هغې نه بعد داسې مین پیج دی به تاسو ته کولاو شي، په هغې کې بیا دا ټولې اپشنې دي. تاسو ایزي لوډ کوئ، پیسې چاته لیږل غواړئ، بیل جمع کول غواړئ وغیره وغیره. په ایپ کې دننه بیا دې کې دننه بیا لویه دنیا ده، خو لکه لومبنۍ چې کوم مین طریقه وه چې ایزي پیسه اکاونټ به جوړو څنګه، دا هغه طریقه وه چې تاسو ته ما وښووه. که څوک پکې په څه ځای نه پوه شوي، څه پارټ کې هغه غلطیږي، څه مشکلات ورته راځي، کمنټس کې خامخا ووایئ. ویډیو شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ویډیو ورسي او څوک ځان له ایزي پیسه اکاونټ جوړول غواړي نو همدغه طریقې ده. که ویډیو د یوټیوب نه ګورئ نو چینل دې سره سبسکرایب کړئ. ډېره مهرباني، والسلام.